نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. سورة البقرة آیات نمبر 64 نواخله او تر 82 آیات پورې د دې مختصر خلاصه ده چې دلته کې الله تعالی د يهودو عهد شکنانی بیانوي، د يهودو غټ جرایم بیانوي چې 4 جرایم د دوی په مشرانو کې او بیا 15 جرایم د دوی په کشرانو کې. الله تعالی د هغې تذکره کوي او په دې کې نصیحت دا دی چې دې جرایمو نه موږ ځان بچ کړو. مخکې الله تعالی پرونی سبق کې نعمتونه دوی ته ذکر کړي. پکار دا و چې الله تعالی دوی د فرعون نه آزاد کړل، د غلامۍ نه راوباسل، دشمن یې دې غرق کړو. نو پکار دا و چې دوی د رب هره خبره منلی وي، خو د دوی په دوی باندې هغې الټه اثر وشو. دوی نافرمانیانې او غټ جرایمو ته واوړېدل او غټ جرایم یې شروع کړل. نو دا د غلام قوم د غلامیت اثر دی چې دا زر د انسان نه نوځي. کله چې یو قوم غلام شي نو دوی نسلونه تر نسلونه دا په غلامۍ کې رواني. نو 64 آیات کې ثم تولیتم من بعد ذلك، بیا تاسو مخ واړه وروسته د دې نه. نو په دې کې نقض العهود دي، یعنی معاهدات ماتول. دوی معاهدې ماتې کړې، عهدونه یې مات کړل. نن هم په دنیا کې چې څومره بد امني ده د هغې د ټول نه لوی سبب هغه معاهدات دي چې د هغې پاسداري نشته. خاص کر چې د مسلمانانو متعلق څومره په اقوام متحده کې معاهدات لیکلی شوي دي. مثال کې طور پر مسله کشمیر شوه، مثال کې طور پر مسله فلسطین شوه. نو د هغې پاسداري نشته، هغه نافذ العمل کیږي. نو د دې د وجې نه په دنیا کې بد امني روانه ده. نو نقض العهود یعنی وعدې ماتول دا په اسلام کې ډېر زیات اهمیت لري. او چې کله د معاهدې یعنی پاسداري معاهده خیال ساتلی کیږي نو بیا په دنیا کې امن وي او خوشحالیانې هم. او نن سبا هم یهودیان چې دي نو هغه په دې وعدو ماتولو کې ټول نه زیات مشهور خلک دي چې د وعدې پاسداري نه کوي. لکه اوس موږ او تاسو سوچ وکړو نو دوی د دې فلسطین د جنګ و د حماس او دغه شان د دې یهودو نو څو پیره معاهدات وشول. حماس په د هغې پاسداري کوله، قیدیان به پرېښودل، د هغې په بدل کې به د یهودو سره معاهده شوه چې تاسو به خوراک رالیږئ، تاسو به فلسطینیان ازادوئ. نو دوی به بیا خوراک نه پرېښودو، زوري دی ځکه، او د معاهدې پاسداري به یې نه کوله. نو څنګه چې پخواني مشران د دوی بدعهده وو، د وعدو به خیال نه ساتو، نو دغه شان دا کشران او دا اوسني دوم د معاهداتو خیال نه ساتي. نو دا یوه غټ اولنی جرم د دوی دا چې د معاهداتو ماتول، نقض العهود، د معاهداتو خیال نه ساتل. دا په 64 آیات کې. دویم غټ جرم د دوی دا ارتکاب الحیل، یعنی هیلې به تلاش کولې. دا په آیات 65 کې او 66 کې دا خبره ذکر ده. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الله تعالی یهودو ته دا حکم کړی چې تاسو د هفتې په ورځ باندې دا ستاسو مذهبي ورځ ده، د عبادت دپاره ده، تاسو په دې ورځ باندې میان مه نیسئ، ښکارونه مه کوئ، دا د عبادت دپاره خاص کوي، د رب د طرف نه یو امتحان. نو دوی ولګېدل، هیلې شروع کړې، د الله د حکم دپاره هیلې تلاش کول شروع کړل. او د هفتې په ورځ به ورته ځایونه جوړ کړل، بیا به د اتوار په ورځ باندې نیول. الله تعالی په دوی باندې بیا ډېر سخت عذاب راوستو. الله تعالی ورته کونو قردة خاسئین،
ذلیل او شادوغان شي. نو دا د دوی بل غټ جرم دا ارتکاب الحیل، وسوم د شریعت د احکامو دپاره هیلې جوړول، هغې نه ځان ساقط کول، نو دا هم ډیر زیات خطرناک کار دی. بل دریم جرم د دوی د تعمق فی الامور، په بعضې کارونو کې ډیر جوور کوزیدل او بعضې کارونه هغه پرېښودل. لکه نن سبا په مستحب په آدابو کې مونږ ډیر زیات مخکې ځو، په آدابو کې تپوسونه کوو او ځان پوهه کوو، او چې کله لوی اختر نږدې شي نو دا څه حکم دی چې مثال کې طور په هر سړی به دا تپوس کوي چې یاره وضعیه چې کوي نوکونه به واړه کوي که نه به واړه کوي، حالانکې او چې جامت نه کوو. اوس مثال کې طور پر ګیره خریل دا څومره لوی ګناه دی، د دې احساس نشته. دغه شان رشوت اخیستل په دې دفترونو کې، په دې کې دا رشوتونه ښکاره اخیستلی کېږي، په هغې باندې قرباني کول، دغه شان په ناحقه پیسونه اخیستل او پردۍ پیسې خوړل، دغه شان په خپل مالونو کې د خویانو حصې دا موجودي، د تروریانو دا حقونه دا موجودي، هغې استعمالول او هغه نه ورکول او منلو هم نو په هغې باره کې تپوس نشته، خو په معمولي مسلو کې دا به تپوسونه کوي. نو دغه شان په هغه وخت کې تعمق فی الامور. دریم جرم د دوی دا چې دوی ته الله تعالی دوی یو کس قتل کړو، یو کس قتل کړو، نو الله تعالی ورته حکم وکړو چې غوا حلاله کړي، او د غوا دا جنس ځکه حلال کړي چې دوی د غوا عبادت کړو، نو چې دوی نه دا تصور ختم شي، دو د غوا د جنس ته اسخي ته دوی خدای ویلو، نو چې دوی نه دا تصور ختم شي د غلامیت ته چې هلکه دا جنس خو موږ خو د دې عبادت کړی، اوس پې چاړه راکاږو چې دا تصور د دوی مکمل ختم شي. نو دوی په هغې کې ټال مټول شروع کړو، څنګه ده او رنګ یې څنګه دی، نو ځان ته حکم ډېر زیات ګران کړو. نو دا دریم جرم و. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نو په دې کې په دې یو څو آیاتونو کې دا مسله ذکر شو ده، 66 آیات نه واخلې تر 71 پورې تقریبا. بیا څلورم جرم د دوی دا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، چې دوی خو قتل کړی خو الزام یې په بري خلکو باندې لګولی، په یو پاک دامن کس باندې الزام لګولی. نو دا ټول نه غټ جرم څلورم دا چې قتل یې کړی خو الزام یې په بل په بېګناه کس باندې لګولی، نو تهمتونه لګول، الزامونه لګول، دا ډېر زیات خطرناک کار دی. نو څلورم جرم د دوی دا په 72 آیات کې دا واقعه مذکور ده. بس په اخوا د دوی 15 خباستونه ذکر کولی کېږي چې هغه د دوی په کشرانو کې موجود. نمبر 1 هغه جرم دا په کشرانو کې تحریف معنوي به کوو، نو هغه په 75 آیات کې ذکر شو دی. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. چې په دوی کې څه خلک دی هغه د الله د کلام واوري خو بیا تحریف وکړي، ځان پې پوه کړي او رد و بدل پکې وکړي، نو تحریف پکې کوي، یعنې د الله حکم بدلی د پیسو دپاره، د دنیوي مقاصدو دپاره د الله تعالی د حکم بدل کړي. دا به په 74 آیات کې. او بله پلیتي شپږم جرم په دوی کې دا الله تعالی فرمایي په 76 او 77 آیات کې چې په دې کې اکثر منافقین دي. اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا اذا خلا بعضهم الى بعض. دلته کې الله تعالی فرمایي چې په دې کې اکثر خلک هغه منافقتوب طرف ته تللي، هغو د خبرو څه اعتبار نشته، هغو نفاق کوي او هغه یو بل تقاریږي چې تاسو مسلمانانو ته دا خبرې مه بیانوئ، هغو ته حقایق مه ښایئ، نفاق کوئ، منافقتوب کوئ. نو دا په 76 او 77 آیات کې. او بیا
بل پلیتی په دوی کې دا و بل غټ جرم چې په دې کې بعضې داسې خلک دی چې هغه صرف عوام دي، هغه د آیات د مضمون نه خبر نه دي، خو صرف د مشرانو تقلید کوي او په هغې باندې روان دي. ومنهم امیون، بعضې د دوی نه امیان دي، لا یعلمون الکتاب الا امانیه وانهم الا یظنون، چې بس مشران ورته سار زوګانې او څه ورکوي او بس دوی په هغې پسې روان دي، نور پرې ځان پوهه کوي. نو مشران هم په غلطه دي او عوام څه کوي په غلطه باندې اړوي. نو دا په 78 آیات کې دا خبره ذکر ده. بیا په 79 آیات کې د دوی بل جرم ذکر کوي، څلورم جرم د دې کشرانو چې دوی تحریف لفظي کوي، یعنی په لفظونو کې هم بدلوالی کوي. الله تعالی فرمایي فویل للذین یکتبون، هلاکت دی د هغه کسانو دپاره چې دوی دا کتاب ولیکي په خپل لاسونو باندې، د خپل ځان یې ولیکي او بیا ثم یقولون هذا من عند الله، دا د الله د طرف نه دی، لیشتروا به ثمنا قلیلا، د دې دپاره چې دوی په دې باندې لږه دنیا بې قیمته دنیا حاصله کړي. بې قیمته دنیا ده، لږه ورته ځکه چې بې قیمته هېڅ قیمت هم نشته، د هغې دپاره دوی دین خرڅوي او بې بنیاده ارزوګانې ورکوي خپل قوم له. نو دا د دوی هغه څلورمه پلیتي وه. او بیا پنځمه پلیتي د دوی کشرانو دا وه چې دوی ځان د جنت ټیکهداران ګڼي، ځان ته جنت ټیکهداران وایي. قرآن کې الله تعالی په 80 آیات کې فرمایي وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، دوی وایي چې موږ ته به هرګز اور نه رارسي مګر یو څو ورسي. ځان د جنت هغه ټیکهداران ګڼي. او دا خبره دا په قرآن کې څو ځای راغله. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، یهود او نصارا وایي چې موږ د الله زامن یو، موږ د هغه محبوبان یو. نو په دې خبره باندې ډېر زیات فکر پکار دی. موږ خپل عمل باندې روزانه سوچ کوو چې موږ خو مسلمانان یو، خو زموږ اعمال څنګه دي، د جنت ته تلو لایق دي او که نه دي، د دوزخ نه د بچ کېدو لایق دي او که نه دي. په دې خبره باندې ډېر زیات فکر پکار دی. ځان د جنت ټیکهدار نه ګڼل، ځکه بني اسرائیل دا په خپل وخت کې غوره خلک وو، خو الله تعالی د دوی خباثت ذکر کوي او پنځم خباثت ذکر کوي چې دوی جنت ټیکهداران ځان ګڼي. الله تعالی ورته په اخره کې خطاب کوي په 81 آیات کې چې جنت دا د داوو شی نه دی، جهنم دا د خبرو سیز نه دی، بلکې الله تعالی فیصله فرمایي بلا من کسب سیئة واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار، چا چې غلط کار وکړو، بدی وکړه، کفر وکړو، شرک وکړو، واحاطت به خطیئته، دې ګناهونو دې ډوب کو، توبه ونه باسله، د دنیا نه بې ایمانه لاړ، فاولئک اصحاب النار، پس دا اور والا خلق دی. دا د الله فیصله ده، که هغه هر څوک دی، هر دین والا دی، هر مذهب والا دی، خو په هغې په ګناهونو کې لت پت لاړ، توبه ورته میلاو نه شوه، الله تعالی وایي دا اور والا کس دی. بس دا خلق اور والا دي، که دوی دعوی ډېرې کړي او که نه یې کړي، خو چې بس عمل نه توبه ونه باسله، د شرک او د کفر نه توبه ونه باسله او دغه شرک او کفر دی راګیر کو، د توبې توفیق ورته میلاو نه شو، نو دا بس دوزخي دی، دی اور والا دی. او بیا الله تعالی فرمای په 82 نمبر آیات کې والذین آمنوا وعملوا الصالحات، هغه کسان چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي، عقیده برابر کړي، ایمان راوړي، عقیده برابر او بیا د عقیدې مطابق اعمال هم وکړي، اولئک اصحاب الجنه، دا جنت والا خلق دی. نو جنت حقداران دا خلق دی، دا نه دی چې صرف په خولې باندې هغه ارزوګانې کوي، په خولې باندې صرف خبرې کوي. نو په دې آیاتونو کې د بني اسرائیلو 4 جرایم غټ چې دوی په مشرانو کې هغه ذکر شو، او 15 جرایم چې هغه دوی په کشرانو کې هغه ذکر شو. په مشرانو کې 4 جرایم غټ دا چې یو وعدې ماتول، معاهداتو پاسداري نه کول، دویم جرم ارتکاب الحیل، حیلې تلاش کول د الله په حکمونو کې، دریم جرم تعمق فی الامور، بعضې کارونو کې جوور کوزېدل او د اهمو خبرو د اهمو حکمونو خیال نه ساتل، او بل دا 4م جرم چې هغه د قتل کول او بیا د قتل الزام په پاکو خلکو پاک دامنو باندې لګول، او بیا د دوی د کشرانو هغه
15 خباستونه ذکر شو. نمبر 1 خباست دا چې دا تحریف معنوي کوي، د الله د کلام معنی بدلوي. او بل خباست دا چې دوی اکثر پکې منافقین دي، نفاق کوي. او بل خباست دا چې دوی صرف په تشو ارزوګانو د مشرانو پسې روان دي، نوري سولم نه ورځي، په کتاب باندې نه پوهېږي. او بل خباست دا چې دا تحریف لفظیم کوي، د دوی د مولیان د ځانه لیکل کوي او هغه په الله پاک باندې تپي، نعوذ بالله. او بل دا چې دا جنت حقداران صرف ځان ګڼي. الله تعالی ورته فیصله واوروله، بلا من کسب سیئة واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار، چې کم خلک هغه بدیانې وکړي، کفر شرک وکړي او دا کفر شرک د چپ چاپېره شي او دته توبې توفیق میلاو نشي، توبه ونه باسي، نو دا اصحاب النار دي. بس دا د الله فیصله ده. هغه کسان چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي دا جنت والا دي. الله تعالی دې مونږه د دې جرایمو نه بچ کړي. الله تعالی دې زمونږ د دې جرایمو نه حفاظت وکړي او الله تعالی دې مونږه په ایمان او عمل صالح کې راولي او الله دې مونږه جنت والا جوړ کړي.